خو واقعي دا شداد یو بادشاہ تیر شوی دی، تاریخ لیکي ډېر لوی جابر کافر او ډېر مضبوط بادشاہ. هغه زمانہ کې چې څومره علاقه وه په هغې د ټولو د سلطنت او بادشاهي وه. او دا یو خبره ده چې کم سړي سره مال او دولت زیات راشي، بادشاهي راشي، د هغه په دې سر کې دا کبر او نشم پیدا شي. دا لازمه خبره ده. د بادشاہ سره کبر او نشه ډېر کم بادشاهان به وي چې د هغې په سر کې به نشه نیږي. اکثرو بادشاهانو په ذهن کې او په سر کې د نشې هغه ګن پروت دی. د ده په سر کې دومره لویه نشه راله چې جناب د علاقې د مشرخو څه کوي چې د خدایۍ دعوې وکړه، وی زه خدای او بیا اعلان جاری کړ چې کم سړی زما دربار ته راځي نو ما ته به سجده کوي. لکه زمونږ بادشاهانو ته چې څوک ننولي څوک ورته سلوټ کوي، څوک لاس په تندي کېږي، خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده. یو الله ته به سجده کوي. سجده کې ته د خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی دا په خاورو کې لګي، خاورې د ذلت شی دی، نو د خپل مبارک او برکتی تندې په خاوره کې به هغه چاته لګي چې ته د هغه نه ډېر یریږې. ستا ټول هر څه د هغه په قبضه قدرت کې وي او دا ما سوا د الله نه بل ذات نشي کېدی. چې پورا عاجزي وکړي، پورا بندګي وکړي، او چې چاته د سر ولګو هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼي، دا ما سوا د الله د ذات نه بل نشي کېدی. نو جناب دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي نو دی به ما ته سجده لګوي، او بغیر د سجدې نه به دی زما دربار ته نه راځي. نو چې کم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای جوړ و، په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوته، سجده به یې ولګوله. ولې د خدای روایت دنیا کې هر قسمه خلک تېر شوي. یو بل بادشاہ تیر شوی دی، منځ کې یو خبر رایاده شوه، هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې وه. د محل چې کوم مین ګیټ و په هغې یې خپله ټوپۍ ایښودې وه، او وایي چې په دې لاره څوک هم ځي زما دې ټوپۍ ته به سجده لري. هر قسمه خلک نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله، چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړو، فوج والا هغې به فوراً اطلاع وکړه صاحب دا کبرجن دی، دې سجده نه لګوي. هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله. چېرته یو مجاهد په لاره تېرېده، نیغ تېر شو، اړو پروې ونه ساتله. د بادشاه هغې پولیس کلک راونیوی، دې خوا نه ګوره، وایي څه ته وګوره، وایي دا بره څه پراته دي؟ اسې چې وکتل ټوپۍ ده. او خدایه ته نه خبر ټوپۍ ده؟ نو که ټوپۍ ده زه ورته ګورم، تاسو هم ورته ګورئ که څه شی دی؟ وایي دا د بادشاه ټوپۍ ده، وایي د هر چا چې ده خو ټوپۍ ده، که د بادشاه را وکړه که دا ده خو ټوپۍ ده. وایي تا کې خو اړو سړیتوب نشته، ته خو ټوپۍ رو پېژنې نه. نو وایي ټوپۍ نو څه ته وایي، خو چې سړی په سر دغه د بره پرته ده، که د نوزګار یې راکړه چې په سر یې کړه، نو که د نه فالتو وي راکه زه به یې په سر کړم، نورونو ته باران ته مې ښودله نو خو ټوپۍ ده که نه. وایي کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده. وایي منمه چې د بادشاه ده، نو چاله خیراتي دی بادشاه ورکړي. وایي نه دې ته به سجده لګی چې په لاره دی، تا سجده ونه کړه. اوهو افسوس، ټوپۍ ته سجده. وایي د کوم بادشاه چې د دې ټوپۍ مالک دی، دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګوي. سجده به زما را تندې هغه ذات ته لګي چې کوم ذات د دې تندي پیدا کوونکي خالق او مالک دی. د مسلمان قسم دې زم دا مسلمانی خدای زموږ په زړونو کې مسلمانی کړي. موږ خو معمولي غوندې ټیپر او په موله او پارس خپله مسلماني بیا دیکه کړو، په لږ لږ څیزه اسلام او د مسلمانانو بیا ځان خلاص کړي. وی ښه تا دونه بېعزتي بادشاه ته وی صاحب یو کبرجن هلک دی په لاره روان دی او هغه ته خو مونږ داسې وو خو دا وی راپېښې کړې ما
بادشاہ ځان ته حاضر کړه لکه دومره نشه درکې تاسو ویلي دي وی صاحب زه خو ستا احترام به کوم عزت به کوم زمونږ بادشاه قدر به کوم څه حکم یې ماته ووایه چې زما په وس کې زه به پوره کوم خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک ستا ټوپی خو څه کوي چې ستا په مخامخ راته ولاړ چې تا تم سر نه لګو تا ته نه بادشاہ وی داسې چل دی چې دی وجل غواړي خو دی په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا نه وی د بچي راولي بچي ولا راوستل بادشاہ تلاوت تپوس کیا لکه ته څه کار کوي معلومات خو سړی کوي وی زه صاحب غشو ویشتو واده اسې وته مال د غشو د ویشتو چل راځي چې د غشي ولما نو هغه پاتې کم ځای ته مشي شغشتي نو پورا غځي لګي کوټه یو انچم داغې نه مخکې رستونه دي دا د بادری و چې د بادشاہ په مخ کې د خپل بادرۍ اظهار کو وی ښا غشي ولې او هغه چې کوم شیش ته برابر دی وی او ورشه ویل د بچی راوستل او یو زوی او ته مخامخ خودرو او داغه په سر باندې مانا سیو کې خو وی ته غشي وشتي چې کنده لیدل داغه شداواله او زاوس دا سیو بوله پته به دیو لګي کته دا غشو د وشتو ماهره او دا سیو دی او وشتو نو انعام بم درکم او خوشی به کم غغم درکنه او که سیو دی خطا کنو ستانم سرمنو باسم او چې خطا شي نو سوک به لګي د زوی په سره وته سیو خو دی او دغه چې سم چل درته اوس واقعي که غش خطا کی خود زوی سر به لګي یا به زوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي وې دا سیو به اصول پتا او کو سیب کوم یو وشته و دې وشته نو دا بریه او با یوازې بری کوم نه تعالی وړ لوی عزت نه غریب غشولیند په لاس کې واغشته چې خدای پاک دا سپه امتحان کې ګیر شو ما خو چې دا غش لاس کې نه لريغشته نه ملیند په لاس کې غشته او دا سیو زما د زوی په سر پروت دی نو الله دا به څنګه چل کېږي زوی به مې لګي سیو به لګي د زوی سترګه به او ګران کار چې زوی په خامخ سړی ته ودرېږي د خپل زوی ولا دا چې مطلب یې لکه خپل زوی دی ولا اسیو ته په سر کې خو دو وی شابه شیشنا کا تا دا وکړی چې د غش د وشتو ماهر متخلص غش لاس کې واغ شو یا الله استاد ناموس او استاد خاطر الله دار سم سره کی چې زه سجده تعالی روم دی بادشاہ ته نه لګا الله زما دا لاسم ستا په واقع اختیار کړي او الله زما دا بچی ستا په واقع اختیار کړي او زما دا بچی دا مرګ ستا په واقع اختیار کړي او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا الله پته چې ته غشي مې په لاس کې نه لګښت اي الله دې رسوای نه خو استاد چې غشي راخ کو ور پرې خو دو تاریخ لیکي تاسو یقینو کې چې پټک او اقصیو په دا منځله بچي بچو سیو ډکرې خواله بادشاہ ځان تر نږدې کې وې ټپاو وې دا نرځوان دي دا باس ما بریم کړې او زما ټوپه چې زما په دروازه پرته ارسو کې سجده بوته لګي او ستا متعلق د اعلان دی چې ته زه حس کا غړې ګرځي چې ګوره زما ټوپه خو څه کوي چې چاته سجده ما سیوا د الله نه لګي دا هغه بدل نو بادشاہان قسمونه تیر شوی دي شدادم د خدای دا وکړي د خدای او چې کم سړی به دربار ته راتنو دیړم به حکم او چې سجده به ماته لګي او چې کم سړی به دربار نه بارو نو د خپل شکل بوتانه جوړ کړی نو یو بوت به خلکو لورکاو ار چاته پکور کې د بوت پروت هغه بوت ته به ور سجده لګي که مریض براغه دغه شداد بادشاہ نه به غختنه کوله چې دا له جوړ کا که چاته بل څه تکلیف پودنه به غختنه کوله چې ما جوړ کا بس پورا د خدای دعوا کړي او ډېر لوی زور ډېر لوی طاقت کله ځل نه سو کو کنو خو مجبور خلک یو ځل سوچ راغی یاره وی خدای سره خو دوزخ او جنت دي زما خو دوزخ او جنت نشته یو لوی ځکه کند او کنيستل او باغې کې اور بلکې او په ځنګل قوم مقرر کو وی تاسو به روزانه دومره لرګي راوړل په دا اور کې به ورچوي
اور باسه بلېږي. او چې کوم سړی به د نافرمانه و چا به خبره نه منله چا به ورته سجده نه لګوله بس ابه نیوه اور کې به یې غورځوي. خدای ته وایي چې سزا په اور خلکو له ورکوي. نو چې کوم سړی زما نافرماني کوي د خدای مې اور ته به یې غورځوي. وی جنت پم جوړول غواړي. نو حکم یې وکړي د ما په سلطنت کې چې کوم دی خشته خوږه ځمکه چې هر قسمه میوه زرغوني هغه ځای ما ته وښایه. نو هغه زمانه کې چې کوم د زراعت او د ماهران هغې وګرځېدل یو علاقه یې ورته وښوله وایي صاحب داسې علاقه ده چې دې کې هر قسمه میوه کېږي، غرونه هم پکې دي، اوبه هم پکې دي، داسې دی چې اوبه هم پکې وي، موسم یې مزېدار دی، اعلی دی. داسې دی ورته وښو. اوس ډېر لوی شاندار دی او د اعلان وکړه چې په مخ د ځمکه کوم قسم میوه د هغه راوړه چې دی په خپل باغ کې وکړه. او اعلان یې وکړي په مخ د ځمکه چې کوم قسم ګل دی او بوټي دی چې هغه په خپل باغ کې وکړه. بس لګیا دی پکې کار خدمت پکې کېږي په باغ کې. او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړ، داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کمې میوې بوټي و نو هغه د په دې باغ کې او چې کم ګلاب و کمه اونه وه هغه د په دې باغ کې وه. وی خله جنت چې خو ولی وي نو ماله به داسې کوی چې خشته ښکلې ولې به زما په دې باغ کې بیږي. نو د اوبو خشته مزېدارې ولې یې پکې جوړې کړې. چا ورته وی صاحب په جنت کې خو به د پیو ولي وي. وی لختې جوړ کې او میخې راولې ابه لشه او هغه میخې به هغه پیب هم زما په دې باغ کې روانې ګرځي به. وی جنت کې خو به شاته مي د شاتو ولې به مې وی لړ شي او په مخ د ځمکه ګرځي چې کم ځای د شاتو مچۍ وي راولې. حتی کې چې کم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامانو هغه ټولې د په خپل باغ کې کېښودل. خشته جنکۍ ولکانې راوستل هغې یې په هغه باغ کې دیره کړل. غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل. او چې څومره هیري دي لال جواهرات یاقوت مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړی په دې باغ کې ولګوي. لګیا دي صاحبه مصریان لګیا دي، څوک پکې اوسپنه لګوي او څوک پکې پیتل لګوي او څوک پکې کاڼې لګوي او څوک پکې یاقوت او مرجان او څوک ملغلرې پیسې دې خرچ کېږي او باغ تیارېږي. اعلان یې وکړو چا ورته وی صاحب د الله په جنت کې خو داسې محل به چې د هغې به یو خښته د سرو وي بله به د سپین وي. وی شا به سره سپین هم راغونډ کړه چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین وي ټول راغونډ کړه. بازارونو کې وګرځېدل سره سپین یې راغونډ کړل، د هغې نه یې وړې خښتې جوړولې او صاحب د هغې محل هم پکې جوړېږي. چې زه داسې جنت جوړ کړم زمونږ په دې خلکو کې دا مشهوره ده وی دا جنت فردوس هغه جنت دی دا شداد جوړ کړی. یاره مې ډېر قمقله خبره ده، ډېره قمقله خبره ده. اوس الله دا شداد جنت ته محتاج دی؟ شداد بسي او د هغه باغ بسي. جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی، خدای دې وله موږ بولي. هغه زمانه کې جوړ کړی چې دا د ځمکه اسمانونه هم نو پیدا. او جنت الفردوس خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، اذا الله نه سوال کوي نو فردوس ته غواړي. ځکه چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په دا منځ کې دی ډېر اعلی جنت دی. الله دې ورته موږ بولي. دا د شداد څه معمولي غوندې باغ دا د هغې څه ته مقابله کوي؟ د جنت د یو بوټي مقابله د یو میوې مقابله نشي کولی. دا دروغ خبره ده چې دا چا مشوره کړې. وی څومره سره او سپین چې دا ټول پیدا کړي. صاحب بنګلې پکې جوړې کړه او په چا کې دا وی دا جنکۍ پکې دی دا حورې دي او هلکان وی دا غلمان او ولې پکې جوړې کړه او باغونه دي او کاروبار دی او سره او سپین راغونډېږي چې هغه سره او سپین یې پکې ولګول د هغې پکې د شیشو کوټې یې جوړې کړې د سرو سپینو یې جوړې کړې. وزیران ولرال وی صاحب جنت ته تیار شو، ستا محل هم پکې صاحب تیار، خپل محل، وزیرانو له محلونه، غلامانو له محلونه، دا ټول یې پکې جوړ کړل. وی صاحب اوس به ته افتتاح کوې لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کوي. ته به اوس افتتاح کوې او په پرانسته به کې په خپله به مرضي او ستا وزیران به مرضي.
ډېر ښه جدي څنګه را روان شو کنه خو دا ظالم سړی چې ظالم د دنه د انسان هم نفرت او د الله د فرشتو هم ته ګورې نفرت اسرائیل علیه السلام او فرشتو به الله ته چې الله ډېر ظالم سړی دی ستا سره ځان سم کړی دی خدای راوینیسي خدا الله هر کار کې حکمت فرشتو به هم سوال کو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړه بس ساتې وباسه الله ستا مقابله کوي او ستا د جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت یې شروع کړې نو جناب چې هغه جنت تیار کړو وی چې ته بارم سر پریخي وی نه سر سپینم پریخي وی نه سر هیرې یاقوت مرجان ملغلر دام پریخي وی صاحب اسم نه پریخي تراشه جنت وګوره داسې نه ډولې کړو وی خګ ورې کزه خبر شوم چې لګ سره او سپین او داسې دونه لګم بار پاتې نو بیا بر سره ګورم یو سړی را مخې وی صاحب لګ سره بار دي سمجې دي ویره یو ماشوم جنې و دا غي ورکه والے وسرو مونږ وایو مونږ تر والے رسته هغه په جلا شو په چغه شو یتیم د پلان یې مړ دی زمون په رحم راغی دقه والے په پلان کې کلی کې یو ماشوم په وخت کې شتا او باقی په مخ د زمکه چې څومره کالی د خزو د نرو مونږ ټول راغون کړی او تاسو باقی نه ګوري وی الا بد اسن کوزه کم چې دغه ماشوم نن دا والے راوړ او د جنت د دروازې خوا کې ولاړ دی نه ټول فوج او لخر وزیران ورسره ټول ولاړ دي وی سیب تاسو را نه نوځه نو خیر سړی مولېږه کنه هغه والے به تیر سره وړي وی نه تر سوچ دغه والے منی راوړ او دام په جنت کې لګولې نه زب قدم دنه نه منډه اما شو ملا د بادشاہ کارنده ولل اله بچی شابه د والے راکه بادشاہ پنور کې ولاړ دی جنت ته داخليږي خپل دغه ته شابه ماشوم چته ور کوي ماشوم نه والے اخلا هغه چغه جوړه کینه نه زنه ورکوم نو ورکوم بس هغه تاسو ته ګوتې کړو چې دیلم چک ورکو دیلم چک ورکو دا وګونه ولا وشلو لو غواله ته په منډه دې ماشوم الله ته مخکړه چې الله ارمان نو کله ما پلار وینو زما دا والے خو به زمانه دي ظالم نه وي یتیم الله تابع سره کړم پروردگار کله ما پلار نه هغه داغه پلار هم څه نشو کولای خدای ماشومي په لکه خدا و چغه جوړه الله دې بیا سره کړي ما یتیم منو کنن زما بابا جام دی وکنه نو زما دا والے خو به ظالم مان نه وي واقعي حدیث پاک کې راځي چې یتیم په سر بدل حمله سکته او الله په دې خوشحالي کې وسوک دی یو یتیم ماشوم یا ماشوم په سر در حمله سکته دنیا کې په الله رحم کوي او د یتیم او د مظلوم حدیث پاک کې راځي چې یو مظلوم چا سره څوک ظلم وشي هغه ته مظلوم وي یا هغه د خپل نه وباسي د الله دربار تر دې نه زر رسیدون کې شی بل نشته او یا الله وتعالى چې اے مظلومه ظلم د سره شو ولا لانصرنك ولو بعد حين زبر تاسو امداد کوم د ظالم نه بدل اخلم زلک سات پستی به خیر خدا بدل ده ان ماشوم اثر الله ته اوچت چې الله ته اوچت کړ بادشاہ وسه جلمو کو وی جی غواله امر شابه دا ویلي کې زرګر ته وایي چې دا یو ځکه ولګي نه بدل نه هغه ځکه رب العالمین اسرائیل علیه السلام ته حکم ورشه دا ماشوم دعا قبول شابه ورشه چې دا سپیره د نه د باغ ته قدم وانه چې باغ ته نه ودی چې دا مړی دی کني ورو ساره کوي شابه فټافټ بادشاہ وزیران ټول شاته ولاړ دی او په لوی دوم دام جوړ دی او باغ جنت ولا جوړ شوی دا غي افتتاح ده او دولکی دی او نخری دی او ډوډاګانی دی او میلمانه دی او لوی شرمول جوړ دی او ناګه اسرائیل علیه السلام راغی او پاک قصات ورنه دی شو مړنه ونی ورسته وستله پاغاس د پاسه مړ شولاند راپې خپل باغ ته داخل او روایت کې راځي چې ماشوم الله ته فریاد وکړ نو فرشتو الله ته چې جوړ کړي یا الله دا ماشوم یتیم د ډېر ظلم وسره کوي الله دې ظالم سره کو چې نو صبر وکړي الله راوي نو د اسرائیل علیه السلام نه چاته پوښتنه وته خدای ډېر خلکو نه ساګانې وبس دا راته و چې ته په چا دې رحم راغلی وینه دا ما په لکه رحم الله نه ما ته چې الله حکم کړی کاغه ما شوم دې کو غدا دې کو لسته کو شل دي سات راوالم
د اسرائیل علیه السلام سره ډېرې فرشتې ملګري، چا نه به خپله وباسي، چا نه د نورو فرشتو په ذریعه څه وباسي. وی ناسې رحم نه خو هسې چېرته د افسوس یاره یو ځای کې مې افسوس کړی. وی هغه څنګه؟ یو دریابي کشتۍ روانه وه په دریاب په منځ کې، الله تعالی هغه غرقه کړه. ما ته حکم وکړو چې ته ورشه او چې څومره په دا خلک دې په د کشتۍ کې نو دا دې ټولو نه سا وباسه. زه ورغلم ساګانې مې ترې اوچته کړې. یو زنانه وه او د هغې په غېږ کې ماشوم و او هغه ماشوم یې د خپلې سینې ته را پیوس کړی و، هغه ماشوم له پی ورکړی او د کشتۍ یوه تخته چې ماته شوه نو دغه زنانه په هغه تخته را پاسه ناسته وه او دا د دریاب د چپو به دا تخته کله داسې وړله او کله به یې داسې وړله. ګڼه تخته وه او دا پې دا زنانه چې هغه ماشوم بچی په دا غېږ کې دی او پی ورته دقه وخت کې ځان ته پیوس کړی، دقه ځان یې کلک کړی دی، تخته یې هم نیولې ده او ماشوم بچی یې هم نیولې دی او دا دریاب ونه چپې ورکوي. وی تا ما ته حکم چې ورشه دې ښځې نه سا وباسه. نو ستا حکم و الله نیغ غالب او دا ته الله تپوس کوي چې په چا دې رحم راغلی دی که نه. وی ستا حکم و الله ورلم او د هغه مور نه مې وله سا وویستله او هغه ماشوم بچی په دریاب په منځ کې په هغه تخته د هغه مړې مور په هغه سینو هم دقسې پاتې شو. وی دقه ځای مې یو پوټی افسوس وکړو چې الله دا ماشوم به څه کوي، دا خو ډېر قابل رحم دا یو افسوس مې کړی. اسرائیل خبر شو چې هغه ماشوم څه شو؟ وی نه الله بیا ته نه خبر. وی ښه نو ما دریاب ته حکم ورکړه هغه تختې یې چپې ورکړې او په درج هغه تخته غاړې ته وغورځوي، هغه ماشوم ته په غاړه روغ کوز شو. بیا مې یو زمری مقرر کړه، ابه راتلو دې ماشوم له به یې پی ورکړو. پوره زمری خو چې انسان وویني او بیا ماشوم کوم ځای روغ پرېږدي، هغه چې په حملو کې په یو ساعت یې چیر پار کړي. ما زمری مسلط کړه، الله تعالی خو کولی شي. هغه زمری به راتله ماشوم له به پی ورکول، بیا به راتله ماشوم له به پی ورکول، ماشوم مې رو رو د هغه زمری په هغه پیو باندې لوی د ګرځېدو شو. چې هغه ماشوم د ګرځېدو شو، منډې ترړې شروع کړې، ښایسته ماشوم و. لاړ کلي ته ورسېده، هلته مې موله د خوراک او د څښاک انتظام وکړ. اخره کې هغه ماشوم غل جوړ شو، غل خلکو نه به یې غلاګانې کولې، ډاکو ته جوړ شو، ډاکومارو سره ملګري، په لاره به یې د خلکو نه شوکې کولې، ډاکې به یې کولې. اخره کې خپل ملګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت پسې حمله وکړله او انقلاب یې جوړ کړ او د علاقې د خلکو نه حکومت واخیست او هغه ماشوم د هغه خلکو بادشاه جوړ شو. چې بادشاه جوړ شو د هغې نه پسې د خدایه دعوه وکړه او دغه شداد ته جوړ شو چې دا اوس ته څه وویستل. دا د هغه ماشوم نه ما جوړ کړی. یاره ما چې دا واقع وکتله نو ما وی چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه. یو ماشوم د مور د غېږې نه چې مور یې په تخته مړه شي د هغه نه بادشاه جوړوه، دا څومره لوی احسان دی، څومره لوی نعمت دی. هغه سپېره د الله تعالی د هغه نعمت په مقابله کې چې دې شکریه وکړي، د شکریې په ځای د خدای دعوه کوي. د شداد نه باغ هم پاتې شو، وطن هم ترې پاتې شو، بچي هم ترې پاتې شو، کومه بنګله کې ځان د شیش محل جوړ کړو د سرو د سپینو هغه هم ترې پاتې شوه. باغ یې په سترګو ونه لید او د جهنم اور ته ورغی. خو چې مړ شو چې څوک د خدای دعوه کوي نه به کم خوځي، لاړ هغه د الله تعالی اور ته. زما وروڼو د مرګ نه هېڅ څوک نشي بچ کېدی. الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. الله فرمایي چې چا دپاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی، دا رزق به خلاصی نو ثابت دی. هغه رزق چې یو نوړی پاتې دی نه مري، هغه نوړی چې کومه ده پاتې ده چې هغه مخلي نو هله به مري، بغیر هغې نشي مړ کېدی. خو زمونږ د خلکو سوچ څه دی؟ مونږ په ذهن کې ځان له دا سوچ کړی چې زما به 200 کاله عمر زه یاره نه مرم، چې هغه د 100 کالو یا موی نه مرم، چې د 6 کالو په کټ کې پروت یم هم دا نه وي چې د سبا مرم، یا هغه هسپتال کې د مرګ په بستر پروت وي هم دا نه وي چې ما نه به ساتي. عمر فاروق رضی الله عنه ځان له یو ګوته جوړه کړې وه، نو په هغه ګوته یې لیکلي وو کفا بالموت واعظا.
نو چې هغې ته به کتل نو مرګ به ورته یادېده کفا بالموت واعظه یاره وایي د مرګ نه ښه نصیحت کوونکي بل نشته چې سړی نصیحت کوي نو چې ته بزرګ لدي وي ما ته نصیحت وکړه چې ته مشر ته وي ما ته نصیحت وکړه خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکی شی زما وروڼو ګورې بل نشته که یو سړی وي چې ځان ته زه نصیحت وکړم دې مقبرې ته لاړ شي قبرونو ته دې وګوري چې په مقبره کې دې قبرونو ته وګوري د دې نه غټ نصیحت بل نشته دا چې څومره په مقبره کې مړي پراته دي دا څوک دا خو داسې نه راکړي چې اسمان نه راپرېوتل او په ځمکه رانوتل دا خو هماغه خلک دي چې یو وخت کې په دې مخ د ځمکه ګرځېدل یو وخت کې په دې مخ د ځمکه کاروبار کوو د چا دوکانو د چا زمینداره وه څوک افسرو څوک گورنرو څوک بادشاهو څوک ملکو څوک خانو څوک مزدورکارو چا پټي سنبالول څوک د دې پټوره د ځمکو مالکانو چودریان خانان لوی لوی خلک چې مقبرې ته وکتل دا ټول د ځمکې لاندې پراته دي نه ځان سره کارخانهدان کارخانه یو نه جایداد والا جایداد یو نه مزدور ځان سره غلور او رمبې یو نه مولا ځان سره خپل کتاب یو نه بدماش ځان سره هغه ټوپک او کلاشن کوپ یو یو څیز دی چې ځان سره خلک وړي هغه دا چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل وسولي او بد انسان ځان سره بد عمل بل یو شی ځان سره کوي هر شی پاتې قسم دې داسې پلارانه ولیدل چې هغه ډېر د عزت خاوندان ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندان او ډېر د جایداد او دولت خاوندان او چې کله مړ شوي دي نو زوی وایي یاره بس وي خره چې خدای پاک ایمان نصیب مې بس دا وایي چې خره چې خلاص شو دی خو دغه لفظ د سپک دی نو دا لفظ ځکه څوک نه ناجوړه پروت دي په کټ کې رښتیا وایي بیا په خپل بچي تنګ یو کپي نه کټ کې پروت دی دونه څوک نه چې په ډډه یې واړی دونه څوک نه چې د دسمات انتظام ولا وکړي دومره بیا څوک نه چې پاکې جامې ورته واچي هغه د عزت خاوند چې نوکران به ترې مخکې رستو تلل هغه بیا په کټ کې بې عزت او رسوا پروت دی او چې مړ شي زه بس یاره وایي د دې بیمارۍ نه هغه مرګ هو وایي خره چې خدای پاک ایمان نصیب کړ او رښتیا به وایو تاسو مومونږ بیا د خپل مړي د خلکو یاد یو که هېرې شي هېر شي نه یاد نه پاتې کېږي زمونږ مولوي صاحب رب العالمین د جنت د په هغه کې محبت و ټولو سره او بیا د خپل اولاد سره او د بچو سره او ما سره بیا مینه مې بیا به هېرېږي څنګه لاړه هغه دی چې د مقبرې ته ورشو را یادم شي یا په سړک چې ځو په لاره ورته قبر ته وګورو را یادم شي زه دعا ورته وکړو دارنګې د هر چا پلار او مشر یو 3 ورځې یادي یو میاشتې یادي یو 40 ورځې یادي او چې هغه ټیم ختم شي تېره شوه خبره او پخوا لا خلک خو مشران دې خدای وبخي جمعې په شپه باندې یا په بله شپه یا په بله شپه چې د یو ډوډۍ به پخه کړه وي دا د مړو په ارواح خیرات شو اوس هغه شی ختم شو خو دغه د مړي د خدای بخي بس یو ډوډۍ بابا یو سړي ما ته پخپله دا زه ګاویم چې شمدي مې لکه پلار پسې خو خامخا کمبخته څه جومات کې خیرات وکړو څه کوه وایي کار نه سي مې پلار دی نو وایي ځان پسې بیا کول که نه جایداد یې و ځمکې یې وه پټې یې و ځان پسې بیا خیراتونه کول که نه یې د خدای نیک بخته تا ته پاتې شوه ته ورپسې وکړو هغه ته هم د پلار نه پاتې وه هغه کمه په خپله ګټلې وه دا درته زه خپله بې ذات خود نوم درته نه لرم هغه ته د پلار نه پاتې خپله یې ګټلې وه هغه ته پلار نه پاتې شو هغه نه مونږ ته پاتې شو زمونږ خپلو بچو ته پاتې شي او چې خیرات یې کړو ځان پسې بیا کړه ما څه کړه یاره مې د نر بچی هم ته دقسې پکار ده رښتیا چې ځان پسې سړی نه کوي او دا تمه کوي چې را پسې به زوی خیرات کوي چې دا زوی پسې اړونه کوي ځان پسې کوي خیرات او د دواړو جهانو مبارک سردار یو سړی بې مال او دولت کوي پټې خیرات به نه کوي صدقه به نه کوي خو چې کله خپې ګرې ته کي او دا کټ کې پرېږدي او دا د مرګ زنکدن ته نږدې شي نو بیا څه وایي وایي دا د پلانکي دومره شوخه دا به جومات کې ولګوئ دا به پلانکي مسکین له ورکړې دا به پلانکي له ورکړې دا پلانکي له به ورکړې وایي د مرګ په وخت کې خیراتونه کوي پلانکي له دومره پلانکي وایي چې دې مړ شي هغه ماده سم نه پلان کو دی په دې وایي او که نه وایي د پلان کو دی دغه خیرات چې دا کم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د کروڑو روپو خیرات کې
چې کوم مخکې ټیک ټاک او جوړې د 1 روپۍ خیرات ته د هغې ثواب نه رسي. دا خو ستاسې د طمقتي ده، لکه سپي ډوډۍ تښتئ چې منډې ورپسې وی او خوند ونه کړي، دا وایي د خدای په نوم شوه، چې د خدای په نوم شوه، ته داسې یو نوړی واچوې د خدای په نوم. زمونږ دغه خیراتونه یا د مقبرې اسخات اوهو، او بیا پې دا جګړې. نن زه ولاړم داسې غوسه راغلم چې په دې خلکو مې راباندې کړه، خو مې اوس به بیا جګړه به جوړه شي. یعنې حیران په بل څیز شوم نه، قسم دی څه خو زمونږ دا سپېره بعض امامان په قهر د خدای اختا، خو څه مې پکې ګورې قسم دی نن غټ غټ پښتانه ولیدل، نوم نه علم. نو چې ما ورته یو پښتون ته وکتل نو څادر یې تاوه، نو بیا د لاسونه یې رپېدل، نو کله به یې داسې اړوه، کله به یې داسې اړوه، کله به یې داسې اړوه. ما نه یا خدایه بس ما یې دا اوس څه کوي، یا دا خدای نیکبخته او یو جرب جایداد مالک یې داسې کوي. په دغه اسقاتونو ستاسو بیا هغه لوبې ټوکې جګړې جانماز، په جانماز به دې خدای وبخښي. لمارونو خدای ته وګورئ، ځان ته هم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم کوم، مرګ ځان ته رایاد چې دا د دنیا څومره مال او دولت دی، والله بالله چې دا ټول دلته مونږ نه پاتې دی. مردان دا لوی نواب تېر شوی دی، مشر د هغه متعلق مشوره ده چې کوم وخت کې مړ کېده نو وصیت یې وکړ، وایي چې زما نه څه وخېږي او زه مړ شم نو زما د لاسونه به کفن نه بار وباسي، او زما دا کټ چې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکړي، او یو اعلان به راپسې کوي. نو چې څنګه مړ شو لاسونه یې وله د کفن نه بار وویسته، کټ یې مخکې دی، خلک ورپسې دي، د نیم مردان مالک بلکې د هغې نه هم زیات. نو یو سړي به ورپسې اعلان کوو، ای خدای مو بخښه، یو اعلان ووایه دا فلان کې نواب صاحب وفات دی چې دا جنازه یې روانه د دې غون مردان مالک دی، او لاسونه یې د کفن نه بار دي. وګورئ په لاس کې ځان سره سوړي، ګورئ دقه تش لاس روان دی. حاجي باباجي زموږ خبره کوله، وی حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره تلم سوات ته، او په دې نیکانو ګرځېده او دارنګې په دې بادشاهانو به هم ګرځېده، هر چا ته به خپل نصیحت کوو. وی سوات ته ورسره لاړم، د سوات چې کوم والي صاحب و د هغه ملاقات ته بلو، نو حاجي صاحب خو خلکو پېژنده، وی مونږ له ډېر ښه ډوډۍ دعوت یې راله وکړو. وی بیا حاجي صاحب ته چې حاجي صاحب ما ځان له قبر جوړ کړی، راشي زما قبر وګوره. ډېر ښه چې ور مې ځان یې ډېر خشته مزېدار د ماربلو سنگ مرمرو قبر جوړ کړی، ډېر خشته خوبصورت، او د هغې هغه طبیعه جوړې کړې وې. دا مې وصیت کړی چې زه مړ شمه نو دې قبر کې به ما ایږدي، او صاحب پکې راغی لږ تلاوت هم وکړه. چې کوم عالم به راغی او کوم حافظ به راغی، نیک سړی به راغی، نا قبر ته به یې کوز کړ. هغه دا یو سوچ او په هغه لحد کې به یې کېنو چې ما له پکې یو 2 صورته ووایو، دوه راته وکړه چې دا ما له خدای بختول. حاجي صاحب به مې بوته چې د برکت لپاره زما د قبر کې ما د یو څو آیاتونه ووایه. خو چې حاجي صاحب د قبر په دې خوا کې ودرېده، یاره خو داسې مجاهدان ډېر کم. وی والي صاحب دې خوا راشه، وی ډېر خشته قبر ځان نه جوړ کړی دی. وی صاحب ډېر اخوایي مې پکې کړی، ډېر مزېدار. وی قبر ځان له مه جوړوه، ځان قبر له جوړ کا. دا څه کې ساده قبر ځان له جوړې، ځان قبر ته جوړ کا. که قبر دې ډېر ماله یو ډېر مزېدار مې او ته وله جوړ نه، نو په دې قبر کې به چینجي او ماران لړمانان در باندې لګي. سنگ مرمرو قبر دی، دې کې به در باندې ماران او لړمانان لګي. او چې قبر دې کچۍ او د خټو ډکي او ته ورته جوړې، نو د پیغمبر وینا د هغه قبر بدله د جنت د باغچو باغچې. سنگ مرمر څه ته وایي؟ قبر روضة من رياض الجنة، د جنت د باغچو باغچه. نو د جنت د باغچې نه سنگ مرمر قبر څه شي؟ او یا حفرة من حفر النيران، د جهنم د کندو کند، د بدعمل سړي قبر د جهنم د کندو کند. وی ځان قبر ته جوړ کړه، دا څه کې والي صاحب ځان له قبر مه جوړوه. وی حاجي صاحب وی چې دا خبره ورته وکړه نو په خوله کې یې ګوته ونیوله، لږ ساعت چپو. وی والي صاحب چې حاجي صاحب بس سترګې دې راله رڼا کړې.
څومره نیکان او بزرگان او عالمان چې مې روستي دي او دې قبر کې مې کینونې ټول وی چې او ډېر ښه قبر دی پکې آیاتونه مې ویلي دویم راته کړي ده نن چې تا کومه نصیحت راته وکړه نو ما دې سترګې وغړولې بس روان کې دا قبر څنګه مرمنګ روانه وې او د هغې نه پسې ځان له استاذ اونی و عالم علم یې وکړ هغه نه رب العالمین ملا جوړ شو عالم ته جوړ شو داداجي صاحب دا هغه یو ټکي خو چې سړی ته اثر وایي دا مونږ چې جنازې کوو دا جنازه مونږ دې جومات کې نه شو کولی دا مونږ عیدګاه کې نه شو کولی دا هر چا خپل حجره ده دا په حجره کې جنازه نه شو کولی چې شریعت یوې سه مقبرې ته او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر ته ایثار چا وسره نو خلق ونن تختو حالانکه حدیث کې راځي چې جنازه دې وکړه یو قیرات ثواب دی شو او چې د قبر د دفن پورې ایثار شوی 2 قیرات ثواب دی شو او یو قیرات د احد د غر عمره دی نن خو مونږه قیرات او احد د غر ثواب برباد کړ بس خلکو ته ځانو خو د خدای درزار پر زموږ جنازې نه دي بس خو دوا بو کو یوم دی دوا بو کو لکه دوا دی نه کړس دا جنازه دوا وکړه سرورم تکبیر نه پسې ته چې اللهم اغفر لحينا وميتنا دا دعا نه دا غي نه پس دوا بو پرېږي نه یک وخت چې مورخه خکی پلارخه کی رورې دا خزیره چې هغه قلحت تک وځي ناجایز هم شروع کړی مونږ ملا څنګه دا سره پاره دې کې دا غرض نه چې دوا بو دې کې غرض دار چې ګوري کاکا دا زرا غلې مخه ستا جنازه مې وکړه ځان وته ریا دې وکړه ثواب دې په بولو نه مکه دا قصه بالکل پرې جنازه خالص الله د رضا لپاره چاته روزان خایم په چاوله دي هم او په چاوونه دي هم ها خدای د مړي وارث ته تعزیه خدای او تعزیه خو یوازې مقبره کې دي زیاله ولا ورشه نصیحت ورته وکړه چې خدای تامو بخي سبب عالم خدای بخي ټول خلق بمړي تسلی ولا ورته تعزیه تسلیت نو دوا بو کو سو د خات پته مجه سو د مصلی پته مجه سو په دې ته مجه چې هغه ته بزانو خو چې سبا د معمولی لراشي سو په دې چې دلته مې قبر وکنو سبب د ما قبر وکنو جنازه پکې د خدای درزا لپاره وکړه چا د خدای لپاره چا وکړه ته خو دې لاله چې ما ځانو خو چې راغلی ته د ما مړي جنازه قبر وکنو ما ستاو کنو ته د ما قبر کنو اسو پکې لاله جانمات بنول نو د خدای په نوم د الله درزا لپاره کم سړی وی چې الله اکبر ارسم تبو برباد عبادت نمون رواجونو جوړ کړی زمارونو د الله د رضا لپاره چې کوم عبادت دی هغه مونږ تباہ برباد نو د مرګ نه نصیحت ته دا چې مونږ وایو چې التلال شو نبی علیہ السلام فرمایو جنازې ته ایثار شو مړي دفن پورې ایثار شو هغه کې غټ مطلب دی چې د قبر نو د مقبرې سړی عبرت والی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی بر جنت البقیع مقبرې ته وته او پکې مناستو او قسم په الله حدیث کې راځي چې یو شپه نبی رسول الله مبارک په کور کې نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې نو کتنو او لما کوټه کې شپه ورپسې بار ته یو ځای ګوره بل ځای ګوره خدای نبی رسول الله څه شو حضرت فاطمه رضی الله عنها کرا ورل داسې کورې نږدې پیغمبر علیه السلام ته شو ویلي مې چې بس زه خو دا ما بار ته موږ سره سودا شو چې اسنه چې خدای مکه دشمن په مخ نه ورغلی ځکه يهوديان او داخله منافقان به دشمنان د مشکات سره د معجزات په باب کې راځي چې د نبی رسول الله یو مبارک معجزه دا و چې داغه د خولینه به خوشبوئی تله نو په کومه لار کې به نبی رسول الله تلو نو په هغه لار باندې به خوشبوئی پرې خو پښته خوشبوئی په لار خوراوه نو چې کمی نږدې صحابه وغي ته پته و چې نبی رسول الله په لار ته ځکه هغه د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبوئی په جنت کې دغه خوشبوئی ده دا د عطر د ګلاب نه نو چې څنګه علي صاحب میرا پاس او فاطمه رضی الله عنها میرا پاس ولا چې نبی رسول الله نشته وي بس hebat شو جمعه ترالو اوس هغه خوشبوئی په سیدوی روان شو تلو د مدینه منوره مقبره ته ورلو غوټه نیمه شپه ده چې ورلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقبره کې الله ته په سجده پروت دی په دې نیمه شپه او کما آیات وایي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله کته ما دې امت لا عذاب ورکه نو الله ست بندگان دې هیڅوک نه تاسو نشي کولای هر
قسم عذاب کې ورکې ستا بندگان دي د بنده متعلق څوک جان تپوس نشي کولی هیڅ څوک تپوس نه نشي کولی وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله کته بخي او معافي وته کې نو خدای د لوی قدرت مالک ګور بیا نه څوک تپوس نشي کولی ورې د خپل امت لپاره په مقبره کې د نیمې شپې پروت دی او الله ته سجدې لګي او دعاګانې ولوي د فاطمه رضی الله عنها ور پریوته او په جالا شو بابا ولی جاړي او جړلې څه تکلیف چا در رسول دی چې جل شوی چې نیمې شپې مقبره ته راغلي په سجده پروت او الله ته جاړي نبی رسول الله مبارک سره راپورته کړ فاطمه له پسر کې خود بچی نه ونن ډیره مبارک شپه د شو قدر 15 شپه مبارک شپه او ماته الله وحی راتلا چې په نن شپه الله د مسلمان دعا قبلې ما ورا شه د خپل مطلق په دې پټه تیارې کې د مقبره په میاس کې دعا وغواړه څومره دشمنان او يهود منافقان د خپل امت د دعا لپاره دوه جهان مبارک سردار د نمیش په مقبره ته مقبره کې ولې کوي ولې مسجد نبوي کې نه کوله چې الته کې د خپل مرګري ویني د صحابه د مړي ویني سړي په ځړ کې لګ نور دردم پیدا شي او تاسو یقین وکړئ د احد چې کله وفات کېده نبی رسول الله د احد شهدا ولله د احد په میدان کې شهدا دفن دي یو غځای کې حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا دفن دي او عبد الله بن جحش رضی الله عنه دا درې واړه یو ځای دفن دي او لږ مخامخ بل یو قلعه ده په هغې کې نور صحابه کرام دفن دي یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام لا او هغه شهداو قبرونو ته مخامخ ودرېده هغوی ته او داسې رخصت یې ته اخېسته لکه سړی چې د جمدونه رخصت لري او خپل صحابه ځان ته مخکې کېنو لوی ملګرو زه ستاسو نه مخکې روان یم وره مرګ ځان ته رایاد ستاسو نه مخکې روان یم او زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثر الله دې ورسره مونږ یو ځای کړي د حوض کوثر اوبه د پیو نه سپینې دي د شاتو نه خوږې دي د واورې نه یخې او د هغې په غاړه چې کومې کوزې پرتې دي کوم لوښي پراته دي سراحې د هغې تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دی او نبی علیه السلام فرمایي چې یو ځل ما چاله په هغې سراحې اوبه ورکړې تر همیشه همیشه به بیا تنده محسوس نه کړي ای زما ملګرو ستاسو نه مخکې روان یم ستاسو دپاره روان یم ستاسو نه فایدې دپاره او زما ستاسو د ملاقات ځای به د محشر په میدان کې حوض کوثر د مارو د مړي نه چې کوم عبرت حاصلېږي هغه د جمدینه نه حاصلېږي په مقبره کې چې کوم عبرت دی دا په بلډینګونو کې نشته نو دا یو مسله خو یاد وساتئ چې خامخا د خپلو مړو زیارت له ملاقات ته مقبرې ته خامخا دی دا سنت طریقه ده یو وخت نبی علیه السلام ته منع کړی و نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها چې ما د قبرونو د زیارت نه منع کړی ده ورځئ او زیارت کړئ ولې اخرت درته یاد فإنها تذکر الآخرة سړی چې ورشي اخرت سړي ته رایاد شي خپل مړي یاد شي خپل مرګ ورته رایاد شي د دنیا د مال او دولت ورته سره مخکې دا خو ورته نه پاتې او دعا به مو کې خپلو مړو تلاوت به مو کې خپلو مړو زنانه عموما زمون په وطن کې قبرونه لذي په شریعت نه په غلطه طریقه جامه نری پړونی نری په لاره باندې بې ستري وي عموما په مقبره کې سړي وی لکان وي نو فتنه غوندې وي په دې وجه زه یم زنانه په پرده کې یو زنانه په پرده کې د خپل پلار یا د مور قبر لذي نو تللی شي خو زمون په وطن کې بې پردګي ډېره زیاته نو زه وایم چې زنانه د خپل کور نه تلاوت کوي او بخي دی ورته خپل کور دې نفل کوي او بخي دی ورته او نارینه له په مور د خپل بچی د خپل لور د خپل د خاندان قبرونه لځه دعاګانې ورته کوي او مقبره ته چې ګوره لږ عبرت ته اخلي نو دا آیت مشهور دی ځکه مې دا ذکر کړ چې کل نفس ذائقة الموت یو د سا خاون دا په دنیا کې همیشه لپاره جمدی نشي پاتې کېدی لازمن به د مرګ سکه کوي که دی مسلمان دی که دی کافر دی که مرګ منیو که نه منی خو مرګ به د خامخا راځي خو یو ټکې دی چې د مرګ نه موږ نشو خلاصېدی نه دی ډاکټر او نه ساینسدان هېڅوک یو څیز زموږ او ستاسو را کامیابی دی موږ الله ته محتاج یو او ډېر ګناهګار یو حقیقت دا د جمعې مبارکه ورځ ده
نو په اخلاص د رب العالمین ته حضور کې دا دعا کو چې یا الہ العالمین یا رب العالمین زمون مرګ د ایمان مرګ وګرځول، الله زمون مرګ د اسلام مرګ وګرځول، الله زمون خاتمه بل ایمان وګرځول.